کوي دا ډېر قیمتي مونځ دی نو په آخره عشره کې هره شپه کوئ هره شپه نبی علیه السلام خپل تره ته ورکړی و په وظیفه کې وی الله به دې مخکني او رستني او غټ او لوی او پټ او ښکاره ټول ګناهونه به دې وی الله معاف نبی علیه السلام ورته ښودلی و نو صلات تسبیح دا زنانه ورته اوږد مونځ وایي او نوم یې صلات تسبیح دی نو دام په آخره عشره کې هره شپه کوئ که لیلة القدر یو تا پکې دغه مونځ کړی دا یاد ساتئ ما پې تجربه کړې ده چې چا ته څه مشکل وي که نه او دې صلات تسبیح وکړي بیا دعا ووایي که دا مشکل حل نه شه که نه او ده ونه لیدل نو زه به چرم ورکړم هره شپه صلات تسبیح کوئ ماسخوتن ودرېږئ وایي که دا لیلة القدر یو زما پکې صلات تسبیح راشي او د هغې اسانه طریقه ده خلک اکثر طریقه باندې لږ ورته مشکلات اسانه طریقه یې دا ده چې د څلورو رکعاتو نفل نیت به وکړو که صلات تسبیح وایي څلور رکعاته صلات تسبیح مونږ ادا کوو په دې حاضر وخت الله اکبر څلورو رکعاتو نیت دې وتړو چې څلورو رکعاتو نیت دې وتړو نو سبحانک اللهم وبحمدک دا به شروع کړي که نه چې ولا اله غیرک ووایي نو 15 پیري به ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تا به له پسې نه ځي لا حول ولا قوة الا بالله دا به پکې نه وي 15 پیري به ووایي بیا به وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا به الحمد ووایي بیا به سورت ووایي چې قرات مکمل کې نو رکوع ته به لا نه ځي دغه ټیم کې به 10 پیري ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 پیري دي چې رکوع له ورغللې سبحان ربي العظیم دې 3 پیري وي نو بیا راوچتېږي لامو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په رکوع کې دې 10 پیري وي چې سمع الله لمن حمده دې ووایي نو بیا 10 پیري ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به کته سجدې له لاړ شي چې 3 پیري سبحان ربي الاعلى ووایي بیا 10 پیري ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اولې سجدې نه راپاڅېدلې منځ کې کېناستلې دو سجدو منځ کې جلسه کوي په دغې کې به هم 10 پیري ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې بلې سجدې له لاړ شي 3 پیري سبحان ربي الاعلى ووایي بیا به 10 پیري ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا په یو رکعت کې 100 پیرې شول 75 ولا اله غیرک نه دی رستو 15 پیرې ویلو په قرات پسې 10 په رکوع کې 10 سمع الله لمن حمده پسې 10 اوله سجده کې 10 په منځ کې جلسه کې 10 په درېیمه سجده کې 10 75 پیرې به دا راځي په یو رکعت اوس چې دویم رکعت ته ودرېدې هلته خو سبحانه نشته دا خو په اول رکعت کې وه نو ډایرکټ به وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیري بیا به بسم الله وایي الحمد به شروع چې قرات ختم کې بیا 10 پیري بیا د حضور ترتیب چې 2 رکعاته پوره کې په قاعده کې نو په قاعده کې ګورې دا نشته دی ښه 2 رکعاتو باندې چې سړی کومه لنډه قاعده چې د هغې نه 3 رکعات ته ودرېدي نو بیا خو هم سبحانه نشته نو بیا به ډایرکټ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو د رکعات په شروع کې 15 پیرې دي او بیا 10 پیرې دي نو دا 75 پیرې په یو رکعت کې راغلل نو دې ته صلات تسبیح وایي په دې الله ټول ګناهونه معاف کوي او دې باندې مشرانو تجربه کړې ده ډېر خیرونه او برکات دي نو چې دا رانه فوت نشي اخره عشره کې او مې زنانه او مې نارینه